بختي رحمان د شین خوازخیلې اوسیدونکی دی. پلار یې په ماشوموالي کې الله اغستی، ولې بل طرف ته په کور کې یوه بوډۍ مور او یوه شله خور لري. بختي رحمان هم د عمر په هغه حصه کې دی چې ورته د آرام ډیر زیات ضرورت دی، خو بیا هم خپله مزدوري او منډه روانه ساتي او 200 روپۍ ورځ اخلي. بختي رحمان یو ساده انسان دی چې په مزغو لږ کمزوری هم دی. داسې خلک په وړو وړو خبرو خفه کیږي. داسې ضعیفان او مشران د دعا اخیستو یو غټه ذریعه وي. خو له بده مرغه زموږ خلکو بختي رحمان په تنګولو شروع کړې ده. په کنځلو یې مجبوروي او بیا تې ویډیوګانې هم کوي، د کم په وجه چې د بختي رحمان عزت کمیږي. بختي رحمان دا هم وایي چې زه دې خلکو ته خوږې خوږې کیسې او لطیفې کوم، خو دوی کله ما په ګټو ولي او کله راته کنځلې کوي. شړق ته په ما باندې جوړ کړل او د بدیر ډاک بازار کې مې د پرو د ګیډي پرې ګیډه په لپاسه ودی اجازه د مخ کاسې دې جس لور پرو ګیډه په بازار کې پاتې شو د پرو ګیډه په لپاسه پرو کې په بایدا هغه په نه څه دې وڅ په جوړی کنسل کوي چلې کنسل نه کوم تاسو مو دی وای دا فلم د جوړ ډرامې کو تاسو کوی نه ځل مو نه ډرامې کو زمو بوله مونږ ډرامې کو لیکن سره موږ د مشر په ځای ده کله د انډیا جن په سره یو کوي کله د الیشا د سره نه نه مړولې زمونږ ما نه ورځي نه ما د درور ونی وسنۍ نه ورځي. ډیر خلک د بختي رحمان سره مدد هم کوي او جوړې پیزار او راشن ورله هم اخلي او ثواب دارین حاصلوي. ولی بختي رحمان د کرای په کور کې اوسیږي نو کرایه هم په مزدورۍ کې پیدا کوي. د دې ویډیو مقصد او پیغام دا دی چې خلک د بختي رحمان د تنګولو نه قلار شي او که څوک ورسره امداد کول غواړي نو هم کولی شي. ولې چې بختي رحمان د هغې بوډۍ مور او شلې خور ته ستاسو د امداد ډیر زیات ضرورت دی. وحید الله خان 22 نیوز.